نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم صدق الله العظيم سورة الروم یہ وشتم پارا ابتدائی آیاتنا دی یہ سورة الروم وی زکا پدی سورت کی درومیانوں دا مغلوبیت ذکر دی یہ سورت مکی سورت دی دا حجرت نوڑان کے نازل شوی دی اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دیشتم دی نازل دو پلحاظ سرسدور اتیایم دی ادی صورت کی شپږ رکوعات شپېته آیاتونه دي مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت په آخره کې د ظالمانو ټکانه جهنم بیان شو ادی صورت په ابتدا کې د ظالمانو کافرانو ټکانه جهنم او عذابونه ذکر کیږي شان نزول د دې آیاتونو داسې دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا پا مکہ مکرمہ کیوں نو دا رومیانو او دا پارسیانو باغ پل منس کی جنگو نکیدل رومیان اہل کتابو او پارسیان دا بت پرستا آتش پرستا مشرکانو دا مکی مشرکان پا پدے خوشالے دل چی پارسیان غالب شو مسلمانان په پدې خوشاله دل چې رومیان اهل کتاب دي چې هغه غالب شي دې جنگونو دوران کې کله مشرکان فارسیان غالب شول او کله رومیان غالب شول مشرکان د مکی مسلمانانو ته وی چې څنګه زمونږ فارسیان پر رومیان غالب شو داسې بمن پتا سبحان غالب شو اللہ جل شانہ پدی آیاتن کی پیشن گوئی ورکڑا چې نزدی وقت با اہل کتاب رومیان پا مشرکانو فارسیانو باندې غالب شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابی ابن خلف ترمنزا شرط کو لگے دو رومیان بغالب کی گی ابو بکر صدیق سے کو فرمائے ابی ابن خلف مشرک بھی نا فارسیان بغالب کی ابو بکر صدیق سے ابی ابن خلف ترمنزا بسل خانو باندی شرط کو لگے دو فارسیان غالب شول تو بسلو خان ناکل او کرومیان غالب شول نو زبسلو خان درکو نو چکلا دا بدر جہادو چکل اللہ جل شانو پا بدر کی مومنان تا پا مشرکان فتح ورکا پا امدغ ورز باندی رومیان تے پا فارسیان فتح ورکا چکلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبر کی حق نرسل ابی ابن خلف خبرہ دروغ شو دسل خانو شرط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگٹو ابی ابن خلف پا بدر کی مردار شو او سلو خان مباغہ باندے کیدل ابو بکر صدیق سیب ابی ابن خلف تبجون سلو خان واقف تک ستاسو پلار سره ما شرط تا گولے سلو خان در باندې کیږي راکې هغه بچو یې ول سلو خان مرکړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه سلوار صدقت او په ابتدا وخت نو په دغه وخت کې شرط لګول جایز دی کدا شرط جایز وو نستا خبر اختیار شو زب سلو خان درکو او که زمان اختیار شو خبر راکې نو په دغه وخت کې دا شرط لگول جائز رستو حرام مگرزو رومیانو تغلبہ ملو شو نہ کال بعد
9 کاله بعد کله چې هجرت وشو په هغه ورځ باندې د بدر د غزا په ورځ باندې هغې ته هم الله جل شانه فتحه او غلبه ورکړه. نو په دې کې الله پاک هغه خپل پیشنګویي ذکر کوي چې نږدې ده چې دا رومیان په دې مشرکانو باندې عن قریب غالب شي، ځکه هغې سره الله امداد اهل کتاب دي او مقابل پارسیان آتش پرست دي، د اور عبادت کوونکي. د مکې د مشرکانو کسان دوی هم مشرکان دي. بیا الله پاک د خپل وحدانیت دلایل وایي چې تاسو د اسمانونو ته او ځمکو ته وګورئ، دا زما د وحدانیت دلیل. مشرکانو ته تنبیه ورکړي چې د پخوانو مشرکانو هلاک شده په کلو باندې تېرېږي، دا غیر عبرت والي. ستاسو نه په هر څه کې ډېر مضبوط وو، لیکن الله هلاک کړل. نو که تاسو شرک او کفر کوئ، تاسو هم الله پاک هلاک کولی شي. بیا الله جل شانه د خپل وحدانیت دلیل نه بعد د مرګ نه بعد د زندګۍ تذکره کوي چې یو د دنیا ژوند دی او د دې نه بعد د مرګ نه بعد په تاسو خپل ژوند هم را روان دي، الله ته واپس کېږي. بیا د قیامت پر ورځ د مجرمانو حال چې قیامت پر ورځ به مجرمان د رحمت نه محرومه او ناامیده شي. د دې دپاره به هېڅوک سفارش نه کوي، دوی به ډلې ډلې شي، مسلمانان به جدا شي او کافران به جدا شي. د مؤمنان نتیجه به دا وي چې دوی به په باغچو او په جنتونو کې وي، او د کافران انجام به دا وي چې دوی الله پاک جهنم عذابونو ته حاضر کړي. او بیا الله جل شانه خپل تسبیحات او لویي بیانوي چې زما دپاره تسبیحات په 5 اوقاتو کې، هغه 5 اوقات د شپې اوقات دي او د ورځې اوقات دي چې په دې کې په تاسو باندې 5 لمونځونه فرض دي. د شپې اوقاتو کې ماښام ماخوتن او د سحر په اوقاتو کې سحر ماسپښین او مازدیګر یا د ماسپښین لمونځ په تظهرون کې معلومه دا شوه چې 5 ټیمه لمونځو دا د قرآن کریم د آیاتونو نه ثابت. او بیا الله پاک د خپل وحدانیت دلیل ذکر کوي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الالف لام میم. الله پیږي په معنا د دې حروف باندې. غلبت الروم، مغلوب شو رومیان. فی ادنى الارض، پنزدې ځمکه کې عربو ته. وهم من بعد غلبهم سیغلبون، او دی پس د مغلوب کېدو نظر ده چې دوی به غالبه شي. اوس مغلوبه دي خو بیا به نږدې ده چې غالبه شي. فی بضع سنین، پنزدې څو کلونو کې. د بضع اطلاق د 3 عدد نه واخلا تر د 9 پورې کېږي، یعنې د 3 او د 9 ترمنځ په کلونو کې به دی غالبه کېږي. نو په 9 کال باندې غالبه شو. الا الامر من قبل ومن بعد، خاص د الله جل شانه د پاره اختیار وړاندې د هر یو څیز نه وروسته د هر یو څیز نه دي. ویومئذ، په دا ورځ باندې یفرح المؤمنون، خوشحاله به وي مؤمنان چې رومیان غالبه شي. اهل کتاب دي، مسلمانان به خوشحاله وي. بنصر الله، د الله پاک په امداد باندې. ینصر من یشاء، الله پاک امداد کی چاته چې وغواړي. هو العزیز الرحیم، د الله پاک غالب او مهربان دی. وعد الله، دا وعده د الله پاک د لا یخلف الله وعده، الله پاک مخالفت نه کوي د خپل وعدې. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق نه پوهېږي. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دا کافران نظر کوي دی پوهېږي په ظاهر د ښایست د ژوند د دنیا. هم عن الآخرة هم غافلون، او دوی د آخرت نه ناخبره دي. اولم یتفکروا فی انفسهم، دوی سوچ او فکر نه کوي په خپلو ځانونو کې. ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، نه دي پیدا کړی الله پاک اسمانونه او ځمکې او څه چې په مابین د دې دواړو کې دي، الا بالحق، مګر د پاره د اظهار د حق. واجل مسمى، تر د نیټې مقررې پورې. وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، او یقینا ډېر زیات د خلکو نه په ملاقات د خپل رب باندې انکار کوي. اولم یسیروا فی الارض، آیا دوی نه ګرځي په ځمکه کې؟ فینظروا، پس ودې ګوري دا د مکې مشرکان. کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، څرنګه انجام دی کسانو چې د دې نه وړاندې کافران تېر شوي.
كانوا اشد منهم قوة هغه کافران د دوی نه وړاندې زیات سخت په طاقت کې واثاروا الارض او اړوله هغوی ځمکه وعمروا او آبادولې اکثر مما عمروها اکثر د هغې ځمکې نه چې دوی کوم آبادوي وجاءتهم رسلهم بالبینات او راغلي هغوی ته پیغمبران د الله پاک د دوی د قومونو په واضح دلایلو فما كان الله ليظلمهم پس نه دی الله پاک چې ظلم وکړي په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دیو په خپل ځان باندې ظلم کوي ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء بیا او انجام دې کسانو چې هغوی بد کارونه کړي ډېر بد ان کذبوا بآیات الله دا چې دوی تکذیب کړي د الله پاک د آیاتونو وکانوا بها یستهزئون او دیو د الله پاک په آیاتونو پسې ټوکې کولې الله یبدأ الخلق الله پاک په شروع کې پیدا کړي د مخلوق ثم یعیدو بیا به دوباره پیدا کړي ثم الیه ترجعون بیا به الله پاک ته تاسو واپس کړي ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون او باغرت باندې چې قائم شي قیامت نه امید به وي مجرمان د رحمت د الله نه ولم يكن لهم من شرکائهم او نبی د دوی دپاره هېڅوک د خدایان د دوی نه شفعاء او سفارش دي وکانو بشرکائهم کافرین او ودي او وي به د دوی د خدایان کافرین انکار کوونکي د عبادت د دوی نه ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون او باورت باندې چې قائم بشي قیامت دا ورځ باندې به خلک جدا جدا شي فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسره کسان چې ایمان وروړي او عمل وکړي د نیکۍ فهم فی روضة یحبرون دی به په باغچو کې خوشحاله ولی شي اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا او کسان چې کفر وکړي او تکذیب وکړي زموږ د آیاتونو ولقاء الآخرة او د ملاقات د آخرت فاولئک فی العذاب محضرون دا کسان په عذاب کې حاضر ولی شي فسبحان الله حين تمسون فالتسبيح د الله پاک د پاره دی په وخت هغه کې تمسون چې تاسو ماښام کوئ وحين تصبحون چې کله تاسو سبا کوئ یعنی کله په تاسو باندې ماښام شو سبا چې په دې ټولو کې د الله تسبیحات دي وله الحمد في السماوات والارض او قال د الله لپاره تسبیح پاک حمد دی په اسمانونو په ځمکو کې وعشیا په وخت مازدیګر کې وحين تظهرون په وخت چې تاسو ماسپخین کوئ یخرج الحي من الميت الله پاک روباسي ژوندي د مړینا ويخرج الميت من الحي او روباسي مړی د ژوندینا ويحيي الارض بعد موتها او ژوندي کې ځمکه پس د مرګ د دې ځمکې وکذلک تخرجون او دارنګ به تاسو راوستل شي د دې قبرونو نه واخذ